السلام علیکم کتونکو تاسو ګورئ زموږ سوات او زه مراد علي خان یم. کتونکو د میلې ورځ دی او خلک ګرځي په څاروي اخلي. نن ما او کاکا مو ګرځي د ځای په ځای باندې د میلو ویزیټ وکړو. شهزاد عالم کاکا د سوات پریس کلب چیرمن دی، سینیئر صحافي دی، راسره موجود دی دا وخت. کاکا څاروي څه ګڼئ؟ ګرانو که ارزانو؟ تاسو مو ګرځېدئ، څاروي څنګه دي او ریټونه یې څنګه دي؟ ډیره مننه مراد خانه. څنګه چې تاسو هم وایي، تاسو هم د مختلف میلو د ملک آباد، ګنبد مهرې، پاڼ، دنګرام، کوکارۍ د دغه میلو ویزیټ وکړو، نو یقینا چې نن د څاروو کم ریټ دی او په دې صورتحال کې چې یو طرف ته موږ د 15 میاشتې وشوې د کرونا سره مخامخ یو، بل طرف ته بیروزګاري ده، مهنګایي ده، د هغې سره سره د څاروو ریټونه چې کوم دی هغه هم ډېر زیات سیوا دی. وړوکي نه وړوکي څاروی چې کوم دی د 50,000 والا او د لاکو روپو په منځ کې، او نور هم تاسو وکتو چې ډېر های ریټونه دي. نو څنګه چې تاسو وکتل ولیدل د څاروو ریټونه دې پیرې له ډېر زیات ګران دی او په دغه وجه باندې میلې چې کوم دی هغه هم سنسانې پرتې دي. که تاسو کتلي وي د تېر شوي 15 میاشتو نه چې د کرونا کم صورتحال روان دی، کم بیروزګاري ده، مهنګایي ده، او بل طرف ته چې د څاروو کم ریټونه دي، نو د دې د لاسه د خلکو هغه استطاعت چې کوم دی ختم شوی دی، قوت خرید چې ورته وایي، او میلې چې کوم دی هغه خالي پرتې دي او خلک راځي میلو ته صرف د څاروو او د دې نندارې کوي او د هغې نه پس چې کوم دی واپس ځي خپلو کورونو ته. کاکا که فرض که تاسو په خپله باندې څاروي مو کتل، ریټونه مو کتل، ستاسو په شان کې ډېر خلک دي هغه به ګرځي څاروي به اخلي. که څوک څاروي اخیسته غواړي هغه وایي چې یاره موږ خامخا به اخلو، فرض که ریټ لږ ګزاره کوي، نو تاسو به ورته کم ځای داسې سلیکټ کوئ چې هغه سیټ لاړ شي، دغه سیټ څاروي هم ښه دي او ریټونه هم ښه دي. که څوک ګرځي ګرځېدلو ته ځای چې دی هغه ښه پرسکون لاړ شي او دغه علاقې مراد خانه بالکل یو طرف ته که تاسو وګورئ چې په ښار کې یا په خوا او شا کې مختلف مقاماتو باندې میلې دغه شوي دي، خو هلته چې کوم دی چې کوم خلک ځي نو زیاتر که تاسو وګورئ دنګرام، کوکارۍ طرف ته او سنګوټه طرف چې کوم دی دغه طرفونو ته د څاروو ریټونه ډېر نارمل وو. ډېر نارمل خو نه، خو نارمل دی. او د هغې سره که تاسو وګورئ مراد خانه چې په کم صورتحال په دې وخت کې څنګه چې تاسو یې که کم خلک څاروي اخیستل غواړي، نو دې یو طرف ته که وګورئ زموږ خلکو د قربانۍ چې کوم دی د یو اسلامي فریضه ده، خو بل طرف ته موږ خلک چې کوم دی پښتو هم راغستو، هغې قربانیانو او دې له پیسې قرضو او څاروی به خامخا د دې وجې نه اخلو چې زما ګاونډي، زما یار دوست، زما رشته دار چې کوم دی هغه به دا خبره کوي چې د قرباني نه ده کړې. نو بالکل څنګه چې تاسو وویل مراد خانه، موږ د پښتو د لاسه اسلام فریضه هم ده، خو د پښتو د لاسه ټول خلک لګیا دي، قرضې کوي، دغه کوي. نو هغوی ته زما دا دغه دی چې دنګرام، پاڼ دغه سیډونه یا د سنګوټي چې کومه ایریا ده دغه طرف ته د څاروو ریټونه نارمل دي. پکار دا د دغه سیډونو ته لاړ شو، خو خدشه دا ده مراد خانه چې کم ریټونه دي، بل طرف ته د خلکو قوت نشته، پیسې د خلکو سره نشته. نو خدشه دا ده چې په دې پیره باندې به ډېر خلک د قربانیانو او د هغې نه محرومه شي. او موږ له پکار دا دي څنګه چې د کرونا به تاسو پروګرام کوو، په هغې کې به موږ خلکو ته مخیر حضرات چې کوم دی هغو ته ریکویسټ کوو، نو چې کم خلک قرباني کوي د هغې به موږ دا وایو چې هغو ولګي او خپل ګاونډیان، خپل رشته داران، هغه غریبانان خلک چا چې قربانیان یې نه دي کړي، هغه په دې قربانۍ په دې دغه کې چې کوم دی هغه هیر نه کړي، هغو له هم غوښې او دا ورکړی شي. نو دغه خلک چې کوم دي هغوی دا بچي او دا چې کوم دی هغو به هم د قربانۍ د محرومتیا نه محرومه پاتې نشي. دا ورته وایي چې اوس موږ ګورو تاسو په تېرو وختونو کې وکتل په تېر کال کې چې کله داسې قربانۍ مې ځای په ځای باندې څاروي چې دی هغه به ولاړو، د مینګورې ښار هم په مختلفو ځایونو کې به ولاړو. اوس هغه په نظر نه راځي، نه خو شته، نه خلک ډېر شته، نه داسې ډېرې میلې شته، نه غټې میلې شته. دغه څه وجه ده؟ آیا دا د لاکډاون د وجې نه چې کوم سفر شوی دی هغه اثرات دي؟ بالکل مراد خانه، دا خلک تاسو چې وکتو په زه هر ځای کې وایم په 15 مارچ باندې زموږ اولنې د لاکډاون په حواله سره چې کوم میټینګ وشو، او د هغې نه پس تاسو دا وګورئ چې نن دا د 26 جولای ده، تقریبا 15مه میاشت ده. د سوات د خلکو روزګار نشته، کاروبارونه بندي، جمعه، هفته، اتوار چې کوم دی هغه بیا هغه سمارټ لاکډاون دی، د هغې د لاسه چې کوم دی د خلکو سره پیسې نشته، د خلکو کاروبار نشته. نو دغسې بېپاریان چې کوم دی هغو هم دغې حالاتو او دې ته کتلي څاروي ډېر زیات نه دي راوستي. تاسو وکتل چې نن میلې چې کوم دی بالکل خوشي پرتې وې، څاروي هم ډېر نشته، خلک هم ډېر نشته. نو په دغه وجه باندې چې کوم دی د خلکو استطاعت نشته، د خلکو قوت
قوت نشته نو په دغه وجه باندې میلې هم ډېرې نشته څاروي هم ډېر نه دي راغلي او میلې هم خوشې پرتې دي چې کاکا یو طرف ته میلې تاسو خوشي پرتی بل طرف ته موږ وګورو کرونا وبا هم دا سواد چې دی هغه یو سیاحتي مقام دی د سیلانیان په ګڼ شمېر سره چې راتله به خپل اخترونو یا د اختر چټیانې به دلته د سواد په مختلفو علاقو کې تیرولي و چې د پاغي پابندي لګېدلې ده آیا که هغه سیلګرو باندې پابندي لګېدلې د کرونا وبا د وجې تاسو څنګه نه چې ضلعي انتظامی د دې میلو لپاره یا دلته د دې لپاره څه ګامونه پورته کړي دي ځکه چې دا څاروي هم د یا د بونیر نه راغلی یا د شغلې نه راغلی یا دلته د منګوري د مختلفو علاقو نه راغلي بیا دغه څاروي باندې هر څوک لاس وهي یا دغه پیسې ته ورکې بل دا هم ټول دغه یو بل سره میل ملاف هغه دغه شته آیا د دې لپاره یا دغه میلو لپاره څه حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي دي که نه د کرونا څخه خیال پکې ساتلی شوی مراد خان تاسو زمونږ د انتظامی رول چې هغه هر ټیم کې صرف د اعلاناتو پورې محدود دی او دې پیرې لا هم دا اعلانات کړي او د مویشیانو چې کومې منډۍ دي د هغو دپاره د ایس او پیز اعلان کړی خو تاسو نن وکتو چې موږ کومو میلو ته هم لاړو په هغه میلو کې د کرونا ایس او پیز هېڅ خیال نه ساتلی کېږي نه چا ماسکونه اچولي دي نه چېرته کې چا څه حفاظتي تدابیر دغه کړي دي نه هلته څه سینیټایزر دا شته چې کومو میلو ته د هغې دپاره د ایس او پیز او د هغې اعلانونه شوي پکار دی چې هغې ته عملي جامه پهناو کړی شي یو طرف ته که تاسو وګورئ دا د جولای میاشت روانه ده د 14 اګست پورې د سواد سیزني هوټلې بندې دي سیاحتي مقامات بند دي چې هغه کم خلک هغه راځي هغو باقاعده ایس او پیز او دا پالو کوي او بل طرف ته که تاسو وګورئ چې کومې میلې دي منډیانې دي په هغې کې د ایس او پیز هېڅ خیال نه ساتلی کېږي پکار دا ده چې کم میلمانه دي کم سیلګري دي د هغو دپاره چې دا اختر چې کم دی د هوټلو خلک د تېر شوي 15 میاشتو نه 40,000 ملازمین چې کم دی هغه سفر کېږي خلک متاثره کېږي نو چې په میلو او په دې کې ایس او پیز او د دې خیال نه ساتلی کېږي پکار دا ده چې په اختر کې باقاعده د هوټلو د سیاحتي مقاماتو د دې د کولوالو اعلان وکړی شي او خلک چې کم دي چې کم سیلګري دي هغه راشي د دې د خلکو د خلکو چې کم ذریعه معاش دی چې پایه چې کم ولاړه ده چې هغه روانه شي ډېره مننه کتونکو دا شهزاد عالم د سواد پریس کلب چیرمن او سواد سینیر صحافي په موجوده صورتحال باندې تجزیه تاسو اورېده تر دې نه مخ خپل قربان مراد علي خان له اجازه ورکړئ د الله په امان